بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. پر صحیح مسلم باندې په عربي کې ډېر شروح لیکل شوي دي، مطبوعه غیر مطبوعه، چې اجمالا به موږ بعضې ذکر کوو ان شاء الله تعالی. او په عربي په اردو کې بعضې شروح لیکل شوي دي کوم چې ډېر اهم او ډېر مفید ډېر خصوصیات لري، هغه شروح به هم ذکر کوو ان شاء الله تعالی، چې نن سبا ملاویږي په کتابخانو کې معروف و مشهور شروح. او د حضرت امام مسلم رحمه الله په ترجمه کې په هغه کلماتو باندې اکتفا کوو چې حضرت شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثماني صاحب رحمه الله د حضرت امام مسلم رحمه الله په ترجمه کې فرمایي: تبرك بكلمات يسيرة من ترجمة الإمام الهمام مسلم بن الحجاج رحمه الله التي ذكرها الذهبي في تذكرة الحفاظ وغيره، وإلا فالإمام مستغن عن الترجمة والتوثيق. قال الذهبي: مسلم بن الحجاج الإمام الحافظ حجة الإسلام أبو الحسن القشيري رحمه الله، چې دا قشير مشهورة قبيلة ده، النيسابوري مشهورة شار صاحب التساني. او حضرت امام مسلم رحمه الله په سنه 201 هجري کې وفات شوی دی. د نیسابور څخه د باندې په نصیر آباد علاقه کې د حضرت مزار دی. سبب د وفات هغه واقعات چې ډیرو کتابو ډیره مشهوره واقعه ده نقل کړې ده. او د حضرت امام مسلم رحمه الله په ترجمه کې علما لیکي چې په ټول حیات زندگی کې د چا غیبت نه وکړي، نه دی کړی، او بل ولا ضرب ولا شتم. دا د حضرت خاص او ثابت ده. پر صحیح مسلم باندې شرح د صحیح مسلم په نامه د عربي کې د امام محمد بن اسماعیل اسباني رحمه الله، د المفهم په نامه شرح دا د امام عبد الغافر رحمه الله، المفهم په شرح غریب صحیح مسلم. او شرح صحیح مسلم د امام ابو القاسم اسماعیل بن محمد اسباني رحمه الله، المعلم بفوائد مسلم په نامه شرح د امام ابو عبد الله محمد بن علي مازري رحمه الله شرح په 3 جلدونو کې. او د قاضي عیاض المالکي رحمه الله مشهور شرح په 8 جلدونو کې. نن سبا اکمال المعلم بفوائد کتاب مسلم، الاعلام بفوائد مسلم د امام احمد بن محمد بن حسن رحمه الله شرح، اقتباس السراج بشرح مسلم بن الحجاج دا د امام ابو الحسن علي بن احمد رحمه الله شرح د صحیح مسلم د امام عماد الدين عبد الرحمن بن عبد العلي رحمه الله شرح. او شرح د صحیح مسلم د امام ابو المعالي محمد بن ايوب رحمه الله شرح، المفسح المفهم والموزح الملهم لمعاني صحيح مسلم د امام ابو عبد الله يحيى بن هشام الانصاري رحمه الله شرح د صحيح مسلم د ابن الجوزي رحمه الله شرح، المفهم لما اشكل من تلخيص صحيح مسلم د علامه قرطبي رحمه الله په وجلدونه کې. نن سبا المنهاج چې دا مشهور شرح ده د صحيح مسلم د حضرت امام نووي رحمه الله په 10 جلدونه کې. اکمال المعلم بفوائد مسلم چې دا په وجلدونه کې. بل شرح مكمل واكمال الاكمال دا امام ابو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر رحمه الله شرح په 3 جلدونو کې. الديباج په نامه باندې شرح د امام سويطي رحمه الله دا په 2 جلدونو کې. منهاج الابتهاج د علامه قسطلاني رحمه الله چې پر صحيح البخاري باندې ارشاد الساري، او پر صحيح مسلم باندې منهاج الابتهاج په 8 جلدونو کې. شرح د صحيح مسلم د مولا علي قاري رحمه الله. وش الديباج دا د علامه محمد بن محمد رحمه الله. او السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج د علامه نواب صدیق حسن خان صاحب رحمه الله په 11 جلدونو کې. الحل المفهم د حضرت مولانا رشید احمد بنګوهی رحمه الله درسي افادات. فتح الملهم چې دا مشهور شرح ده تر کتاب الرضا پورې حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثماني صاحب رحمه الله لیکلی، او وروسته تکمیله بیا حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب سپاره کړی. فتح الملهم په 12 جلدونو کې. او منة المنعم تا د علامه سفیر الرحمن مبارک پوری په 4 جلدونو کې. الكوكب الوهاج والروز البهاج په شرح صحيح مسلم بن الحجاج د علامه محمد امین ابن عبد الله رحمه الله شرح چې په 2 جلدونو کې تفسیر لیکلی دی. په 4 جلدونو کې د الكوكب الوهاج والروز البهاج شرح ده. یو بیا تقریر صحیح مسلم د امام العصر علامه محمد انور شاه صاحب کشمیری رحمه الله درسي تقریر مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب رحمه الله را جمع کړو، لیکن اوس پیدا کیږي نه. او بل شرح کتاب الایمان په نامه دا د 400 صفحاتو کې د مولانا علي احمد صاحب. او د حضرت امام العصر علامه محمد انور شاه صاحب کشمیری رحمه الله یو بل په دا نامه باندې یو کتاب پر صحیح مسلم باندې
د حضرت مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله تقریر پر صحیح مسلم باندې د مولانا حسین علي صاحب د درسي افادات ترجمه کړي، او تفهیم المسلم چې مولانا فضیل الرحمن صاحب او مولانا کفیل الرحمن صاحب د حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدني رحمه الله، مولانا بدر عالم میرټي رحمه الله او د فتح الملهم د ټولو څخه درسي افادات استفاده کړې دغه شرح تفهیم المسلم په نامه باندې. په اردو کې نفع المسلم شرح بل د 5 جلدونو کې د نفع المسلم د مولانا اکرام علي صاحب، شرح صحیح مسلم د مولانا غلام رسول سعیدی صاحب چې د بریلوي مکتبه فکر سره تعلق دی، شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب پر دغه کتاب باندې تبصره کړې، دغه شرح د مولانا غلام رسول سعیدی صاحب باندې. او درس مسلم د مولانا مفتی محمد رفیع عثماني صاحب رحمه الله چې درسي افادات دي. او تحفة المنعم د حضرت مولانا فضل محمد یوسفزی صاحب پر صحیح مسلم باندې په اردو کې، شرح د صحیح مسلم په د حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب، او بیا تفهیم المسلم چې دا ترجمه او تشریح مولانا محمد زکریا اقبال صاحب کړی ده، مقدمه یا حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثماني صاحب، او مسلم شریف کې آسان شرح ده، بل شرح ده چې ډیره په آسان انداز باندې ده. دا اردو او عربي بعض شروح د صحیح مسلم د لپاره اهم ډیر خصوصیات لري، ډیره مفیده شرح فتح الملهم د شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثماني صاحب رحمه الله، ورسره تکمیله د شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب چې دا شرح په هر لحاظ باندې ډیر اهم او ښه شرح ډیر خصوصیات لري. د تمام شروح اهم مباحث په ښه جامعیت او اختصار سره پکې راجمع دي، او د عصر حاضر پر جدیدو مسایلو محققانه مباحث خصوصا پر اقتصادي او مالیاتي مسایلو باندې تفصیلي بحث، د مشهوره اختلافي مسایلو لکه رفع الیدین، امین بالجهر او نور داسې مسایل چې کوم دي پر هغه باندې تفصیلي وضاحت دغه مسایلو، او د احنافو د نقطې نظر موافق د آثار او اقوال او جوابات، او د حضرت امام العصر علامه محمد انور شاه صاحب کشمیری رحمه الله افادات، او مشهوره مقدمه چې حضرت شیخ عبدالفتاح ابو غده رحمه الله تحقیق قرباني کړی دی په ډیرو صفحاتو کې. د فتح الملهم مقدمه ډیره مشهوره او ډیره ضروري ده په مطالعه کې، ډیره مفیده مطالعه مقدمه ده. المنهاج چې دا د حضرت امام نووي رحمه الله دا شرح د صحیح مسلم باندې نو ډیره مشهوره شرح ده، علمي او محققانه، تطبیق بین الروایات په ډیر ښه انداز چې د فقهاو مذاهب په ډیر ښه تحقیق سره، او په فقه کې حضرت د احادیثو څخه د مسایلو استنباط، هر څوک تقریبا دغه شرح څخه د عربي سره لږ څه ناڅه ولد دي استفاده هم ځینې کولی شي. په 10 جلدونو کې دا شرح زموږ سره چې کومه شرح ده دا د دارالغد الجدید په نامه مکتبې چاپ کړې ده. او بله شرح د صحیح مسلم دپاره ښه شرح د ملا علي قاري رحمه الله په 4 جلدونو کې، او منهاج الابتهاج د علامه قسطلاني رحمه الله، دغه د قاضي عیاض المالکي رحمه الله شرح پر صحیح مسلم باندې په 8 جلدونو کې، دا هم که ورسره پیدا یې ورسره یې په مطالعه کې چې دا د صحیح مسلم دپاره مشهوره شرح ده. او حضرت قاضي عیاض المالکي رحمه الله نور ډیر کتابونه چې لیکلي دي، ډیر مشهوره کتابونه، او الکوكب الوهاج په نامه چې کومه شرح ده د په 12 جلدونو کې چې دا د اوس عصر عالم لیکلې ده، د ډیرو د تقریبا د تمام شارحینو اقوال مباحث که څوک غواړي چې پرې وځي باندې مطالعه هغه پرې وځي باندې په مطالعه کې مخته راسي، نو هغه دپاره بیا الکوكب الوهاج چې دا د علامه محمد امین شافعي شرح ده په 12 جلدونو کې، او هغه مباحث ټوله سره یې ځای کړي دي تقریبا. په اردو کې بیا مفید شروح درس مسلم د حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثماني صاحب، افادات و تخریج و تعلیق هم سوی. تحفة المنعم د حضرت مولانا فضل محمد یوسفزی صاحب چې دا د مکمل صحیح مسلم اردو شرح ده، او د مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب شرح صحیح مسلم دا په ډیرو جلدونو کې دا شرح داسې یو موسوعه شکل پر صحیح مسلم باندې. تفهیم المسلم چې مولانا فضیل الرحمن مولانا کفیل الرحمن صاحب د معتمد شروح څخه په دغه شرح کې استفاده، او تفهیم المسلم په نامه باندې ده. تقریر مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله، اگر چې مختصر خو ډیر مفید. دغه شروح چې په اردو عربي کې په قدر کفایت په قدر ضرورت دا بالکل ډیر مشهور، ډیر معروف او ډیر مفید، ډیر خصوصیات لري، دا ډیر ښه شروح چې کوم د موږ جلا ذکر کوو. او ورسره که بیا نور شروح پیدا شي، نور شروح پیدا شي، هر شرح ځان ته خصوصیات امتیازات لري،
د هر کتاب شرح چی د کتب سته کې. البته چې کفایت پکېږي ضرورت په پکېږي نو هغه تقریبا دغه شروح دي چې دا موږ ذکر کوو ان شاء الله تعالی. خاص کر فتح الملهم او د امام نووي رحمه الله شرح دا خو به د صحیح مسلم د لپاره ضروري شروح دي چې ډیر خصوصیات ډیر امتیازات لري او ډیر علمي شروح دي په هر لحاظ باندې ډیر ښه شروح دي.